د فرض مانځه کې د قرات مقدار څومره دی لکه څومره آیتونه یا سورت ویل شي په هغې سره د هغه مونځ ادا شي نو شریعت مطهره د مانځه لپاره مقدار چې د قرات کم مقرر کړلی هغه یا درې واړه آیتونه یا یو غټ آیات څوک وایي په هغې سره د هغه مونځ ادا کیږي که یو سړی داسې چې هغه د غټ آیات نه نیم آیت وایي نو دا هم په هغه سره د هغه مونځ ادا کیږي په مانځه باندې د هغې څه اثر نه پرېوځي ځکه چې دا غټ آیت د نیم آیت چې د ویلی دی یا به دا د دریو آیتونو نه زیات وي یا به د هغه درې وړو آیتونو برابر وي نو چې یا د هغې نه زیات وي یا برابر وي په هغې سره د هغه په مانځه باندې څه اثر نه پرې باسي لکه یو سړی دی هغه صرف الحاقة ما الحاقة وما ادراک ما الحاقة دا یو ویو په هغې سره هغه ریکو ته لاړ نو په دې سره هم د هغه مونځ صحیح دی ځکه چې دا درې واړه آیتونه دي یا القارعة ما القارعة وما ادراک ما القارعة دا هم درې واړه آیتونه دي که دا یو وایو په هغې سره ریکو ته لاړ نو په هغې سره د هغه مونځ پوره کیږي